الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن شر حاسد إذا حسد وقال النبي صلى الله عليه وسلم إياكم والحسد فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب أو كما قال عليه الصلاة والسلام درود اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم عليه دموی دتمنی په دنیا شي دوه قسمه بیماری بنی آدم ته لاګي یعنی بیماری چې انسانونه ته لاګي هغه په دوه قسمه دو یو ته جسمانی بیماری وي او بل ته روحاني بیماری وي جسمانی بیماری هغه بیماری ته وي چې کله د انسان ته ولګيږي انسان ډاکټر ته لور شي یا حکیم ته لور شي دوی ورکو علاج معالجه وکو یا ون پرهیز وکو نو هغه بیماری په دا طریقه باندې علاج وشي هغه بیماری ختم شي چې هغه د بدن سره تعلق لري نو چې کله پرهیز وکو یا دوی خوري نو الله رب العزت بیا شفا ورکو الله بیا وجود بیماری الله ختم کو هو یو دویم قسم بیماری دو چې ته روحاني بیماری وي چې عاد روح سره تعلق لري چا بیماری کله په روح باندې ولګيږي بیا د مو عزتمنه هغه صفوي علاج الله دی الله نبی اول نمشته وشلیدا بیا ایغه سره انسان بیماری روحانی بیماری بیا ختمیږي نو دا روحانی خودری بیماری دی پدا شیوا بیماری حسد چې دا نن سبو په میش موجوده دو او د میش د روح سره تعلق لري او خلق پدا بیماری شي دیو دیو پدا شي مبتلا دي او پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سبون د سویل سوا کل اوتل د نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دنیا نه سفر کړی دا میشته یو خبره کړی دو د دې بیماری د حسد متعلقه چې دا یو مهلکه بیماری دو دا یو داسې بیماری دو کچیر دی دیغی بیمارینا میزون باچ نکی اعمال بکی اعمال صوب مشتنی ملویشی
اگر کې ثواب ملاو شي هغه به داسې ختمیږي لکه سرنګ ير ته لرګای ور پوسې کې پایر شا لرګای شیش دی هغه لرګای چار پټه سول شي چار پټه سیزل شي اخیری شي سکرواټه او ایره پتی شي لرګای ختم شي. نو دا ابي موري حسد دا حسد یا د میشتو د نکای داسې خوري لکه سرنګ ير چې د لرګای سوځوي داسې د نکای میشتو داس ول شي. و پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام مشته ویل دي ایاکم والحسد تسی زنینا وسطای دی حسد نا فإن الحسد په تحقیق سره د حسد چې دا یاکل الحسنات داغه د نیکی داسې خوري کما تاکل النار الحطب لکه سرنګي ير چې د لرګای خوري او ير چې د لرګای سيزي داسې د نیکی سول شي. او دا بیماری د عزت منه میشتو شدا بیماری موجوده دو حسد یبل سرا حسد کلل بعض کلل خدا یہی تشیتا حسد تشیتا یہی حسد دیغ شی طویل شي درې قسمینا علما ذکر کړی دي کتابی شي تصوف کتابی شي. اول قسم دا چې کیم سړای حسد کو یو قسم دا غدا چې یو سړای د بل چ سره یو نعمت ویني نعمت ویني بنگلا ویني کیر ویني غاړی ویني دولت ویني نکاری ویني بیا دا سړی وی چای دا نکاری متا ملا وای دا یو قسم دا دم نسخ نه دا. او یو دویم قسم د حسد دا علما ذکر کړی دا چې یو انسان سره یو نعمت ویني خدای انسان په زړه شوی چایا دا نعمت چې دنه ختم وای متملا وای دا دویم قسم دا. یو د دیغه حسد دریم قسم علما ذکر کړی دا چې یو انسان سره یو نعمت ویني الله په کړي مهرباني په کړي وتی ویني تو زړه دا غوړي چې ها کې دا نعمت چې د سره نه وای او کوم سره وی کني وی او چې دنه ختم وای. نو دا درې سره دا د حسد قسمینه دي چې مو عزت منه په میش په حال کې شي داغه بیماری شتا او په دا بیماری شي مجدي بي او چار پټي د میشتوس نه کوي ختمي شي نه کوي مسول شي. عبد الله ابن مبارک رحمت الله علیه دا لوی بزرګ ولی الله تیر شوی دا ول ډیر مالدار یو الله ډیر دولت ور کړی وو بس شیونه څنګه به لوی لوی خلق سره به نس ویلوړ کړو. بیا عبد الله ابن مبارک رحمت الله علیه وی چې مو به کلا نه خلق وکتل چې په زنه غټ خلق دي وی چې مو هر ټیم به زسول شو هر ټیم به مخاسد میکړو بغض میکړو چې نه دې سړی سره د نعمت ته مسره ویل نشتا پدا لګیاو او وی چې ځکه کله د فقیرای غته رغلا فیل ته رغلا زرګی طرف ته رغلا په زنه می بیا کام خلق وکتل بیا مو الله پاک شکریا ادا کړ چې یا الله زه خو دې دمره شپایدو کړیا د بل په مونږ غریب ده. نو هغه وی چې د مالدار خلق سره نس ویلوړ ما کوي کاچره 10 خلق سره نس ویلوړ کوي توس چې به حسد پیدا شي او زید به پیدا شي په زنه ټیټ خلق زون ته وکسي. عبد الله ابن مبارک رحمت الله علیه وی چې ما اول دا قتل هر وخت زه په داسه لګیا و خو چې کله مو دغه نه مخ وړولو فقیرای غته حالت ته زرغلا زرګی حالت ته رغلا
پاغه شخوري غریب خلق دی الله ذکر شوختاوي الله یودولو الله شکریا د کولا نو وی چې مجه کلاغه وکتل نو مت د خپل نعمت مت شکریا د کول ار یودشول امیدت منی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام په زمانہ شي ایوا مقابوندی یو صحابی اراونو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام مجلس تا رسیدلی نو حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ چې د لوی صحابی دا هغه ویای چې پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام گواہی ورکړه چې هغه صحابی ویني چې راوند د جنتی دا وچ بلا مقام دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیا د خبره وکړه آغا صحابی راون وو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام بیا د خبره وکړه چې آغا صحابی ویني ا جنتی دا چې دراوندا وجه پدرام حالات شي بیا مج وکتل چې پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام بیا د گوی اعلان وکړو چې هغه سړی ویني چې راوندا ا صحابي جنتی دا عبد الله ابن عمر بن عاص رضی الله تعالی عنہ لوی صحابي دا سپسالار دا صحابه کرام شي جنگی مجاهد دا هغه وی چې کله مدا وکتل چې پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام درې ورا ایک گواہی ورکړه چې دا جنتی دا وچ ز په سوش شوا چا دې سا عمل کړی دا د عمل به زکسا وچ ورغلا عبد الله ابن عمر بن عاص رضی الله تعالی عنہ فرمای چې د ورغلا صحابی ته دا خبره مې متوقع چې ځنن تو څنګه ولمایا شپه مې تو څنګه دو شپه مو کارو کوي وچ بالکل مسنګ ولماشا وچ لوړي مستان ټیم دا وی چې زکسا چې د منځنه بعد دې سا عمل کو چې هغه عمل ځا پوزون شروع ولا وی چې زکسا چې هغه صحابي رغلو او سملاستو سنت په طریقہ باندې سابو ټیم لکه څنګه خلق سمري سابو چکشي بیا چکشو ورزه بیا نو سویلو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سره بیا شپه په دغه طریقہ مندرولو سملاستو او بیا نه بعد غیش چک شو دویم شپه والا شپه می وکړه دویم شپه می وکړه دریم شپه چې کلام وکړه وی چې زه ورغلا چې او دی الله بندا مخ وی چې ته به غټه عمل وی شپه به په تهجد تیروي عبادت به کې الله ته به جوړه نه تو سا عمل دی تو متعلق خو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام درې ورا گوي کړی دو چې دا جنتی دا سا عمل دې کړی دی صحابي وی ته وی چې نه مخ د سا عمل نشتا چې مو د خاص عمل وی چې مو کړی وی د څه چې دی توس کې دا زاکه بیا ته وی چې دا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام درې ورا ته متعلق فرمایلی دی دا چې الحمدلله چې د مو متعلق ویلی دا ډیره د فخر خبره ده چې الله مت جنت رو الله پاک په دنیا شه منظر وکړو چې دا جنتی دا خو مو د عمل شتانه وی چې نه عمل دی عمل وشا ز چې دا ولما وا د دې پر اول مشوي وا چې زبې تو کسا چې تکیم عمل کې چاغه عمل ځا پوزون شروع ولا صحابي وی ته وی چې مخ نره عمل نه پتا ته لګي چې داس خاص عمل وی چې جواب منره خلک نه پرخ وی پشه خو وی چې یو عمل زکا کې دای شي هغه وی کیما عمل کې وی چې مستان چې کله سمل وی چې زب یا دغه نه بعد خپل زړه ته اغه زاد د حسد نه د بغض نه ز صفا کا چې مچا سره بد نشتا نن سب خو داسه خلق دي داسه ازمنا دو چې په زړه شي زید شروي د عالم سره حسد کو په دینی خبره باندې دینی په قران په حدیث باندې بیا عالم په حق وی بیا د خبره نه وروي بیا یې په مسله باندې په قران په حدیث باندې فشاق شي دي بیا نه انکار کو اینا بعد زید کو حسد کو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ملي دي چې ایسا نقصان یې سره نشي ور کوي
یکل الحسنات کما تکل النار الحطب وی دغه انجام دا چې نیکی داسې خوري لکه یې ته لرګی ورپسې کې اعمال دا ضایع کیږي وی چې دا صحابي وی ته وی چې مونږ عمل خو پته نه ته لګي خو یو دا عمل دا چې مشیطان کله سملا خپل زړه ته وی چې بالکل مچا سره باد نشتا مچا سره حسد نشتا زړه صفا کا سیرے نوری چتا نه کا پزړه شه دا وی چې مو زړه صفا ده مو چا سره کینا غوسه نشتا مو زړه بالکل صفا سوترا ده چا د پر زید نشتا حسد نشتا پیدا وی چې کېدای بس دا عمل باندې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام تو متعلق درې ورغوي کړي دا عمل په میشه نشتا حقیقت دا عمل په میشتو شان نشتا چې میج خپل زړه صفا کی نه میشتو دولتمان ویني بیا میج نه وته ځایږي چې دا دولت الله ویلې ورکړی دا میج لوی نکاری ولا خلک ویني چې دا نکاری دمه غټه ودا ویلې وته ملاو دو میش په ځون نقشلای کیری وی بنگلای وی موټری وی دا ویلې مت ویلې نه دا ملاو ان دا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایلی دي چې دغه سره د نکای ختمږي نو وی چې دا عمل په میشه نشتا ځکه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دې متعلق او پیغمبر ته چا ویلی وی پیغمبر ته الله رب العزت یا د وحی په تور باندې یا د الهام په تور باندې یا کشف په تور باندې پیغمبر ته ویل شوی وی چې دغه دا اصله جنتی دا یو عمل کو نر خلق دا عمل نه کو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام گوی اعلان ورکړی دا بیا دا کو پر د مو عزت منه اسمونی شه اول حسد زیدا چا کړی دا پسمونی شه اول حسد شیطان کړی دا ته پمزکه شه عبادت کړو بیا الله رب العزت چې کله امزکه شه مړی ګوډی پیریونه کړل وینه به یو بل سره تیاولې قران پاک شاه واقعیا غونډه په سورته بقره سر شروع ولیدو بیا الله رب العزت فرشته ته حکم وکړو چې او فرشته لوړ شي د امزکه د میان نه میدون نه دا پیریون ونسي باندې کوي وې تړي او غره ته وشړی بیا فرشته الله رکی دې کړي مفسرین نکی چې داغه پیریون دا جنات د ونی ول زنه مان کړل غره ته لول په دا ټیم باندې چې کلا دا پیریون نیول شریشول په دا ټیم باندې فرشته الله په دربار شه حاضر شي چې یا الله یو بنی ادم دا اډیر نیکتا خپل ځون تبزرګي کو نه پچا باندې شه اراز وای نه بد اراز وای خپل ابزرګي کو عبادت کو سخت عبادت کوین کای دا ډیر یوت عبادت دیتو کو او ګوناینا نه کو پمزکه شه فساد نه کو سیکتا شیطان دا الله په کوي کې بس ما سفرش مې وکړو ری ولې اچګي کوي پوس ری ولې دا اسمنه تر ولې آغا شیطان یې چکړو پوس په جنات شه الله زئی ورکړو او داسې مقام یې ورکړو چې د ملائکه شه توسل ملائکه په د مرغونو شی مرغه د توسا شلیدا داسې مرغه غوندې وساتلو داسې مقام یې ورکړو عزت یې ورکړو امیشتوس خو ویای چې فرشته استوز وو فرشته سبق ویلو دې متعلق په قران حدیث کې تا نشته د درویغ دی دا منګړت روایت تا خو وی چې عبادت کوین کایو شن نه کو او چې کله په الله پاک چکړو بیا نه بدا د آدم علیه السلام متعلق خبره وشوه چې دوی په مځکه شه خلیفہ پیدا کوم الله پاک ملائکه ته ویل او ملائکه شه دا موجود عادي کوي موجود وو خدا و دې پریونه نه ملائکه نسل نه نو جنات دې نسل ابو الجن زکه وته ویي پریونه پلورو نو چې کله آدم علیه السلام متعلق خبره وشوه فرشته وی ته چې الله ویل بنی آدم پیدا کوي میش دې تو ونحن نسبح بحمدک ونقدس لك یا الله میش تو تسبیح بیانوي ته میش حمد بیانوي تشی ته نرغه پیدا کوي میش دې تو عبادت کی کني کی وی دا غزي کوي الله پاک وی ته ویل امتحان یک شجدلو آدم علیه السلام دا امتحانو چې الله نو مینه ورزا کړل نو مینه وشي فرشته نو شو وشالای چا نو شو وشالای آدم علیه السلام ته الله پاک اول نو ورزا کړی وی دې نو مینه وشال الله پاک دې سجدا به ټول فرشته به سجدا وتا کوي و اذ قلنا للملائکه اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس ټول ملائکه سجدا وکړه
شیطان سجده نه وکړه ابا انکار یې وکړو واستكبر تکبر یې وکړو وکانه من الکافرین شو د کافرونه بیا الله پاک چې دې سجده نه وکړه د الله پاک تعالی حکم نه منلو بیا بل موقع باندې الله پښتنه وینا کړی دو ما منعک الله تسجد اذا مرتک ته چا من کړي ای سجده نه دی وته چې خلقتنی من نار وخلقته من طین یا الله د خو زده ير نه پیدا یا او د خور نه پیدا ده ای خور صفات دغه د چې ډیریږي پم ځکه شنی او یې صفات دغه د چې جوتیږي چګیږي لامبې کو په چار داوا چې مدمره عبادتینا کړی دي سجده متلګول وای الله دې کې نه د مو خواشوا مو امر ونه دو منلو فخرج منها فانك رجيم جنت نوزا تم ورټلای وجدا واقعیا دو خو مې من اول حسد چا کړایو دغه شیطان کړایو چیرته کړایو پاسمون شي کړایو ا ادم اسم سجده نه بیا په مزکه شه د آدم علیه الصلاۃ والسلام و زمن وی قابیل حابیل ورچک شو حابیل اغا اسره حسد وکړو وجدا واقعیا دو خدای وجنه مې منه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایلی دي حدیث شریف شادی می چې یو مسلمان وي په زړه شه دعا شي نه نارسي یا به ایمان وي یا به حسد وي دا دوا سره چې سره روشي د نشي کېدای نو دی وجنه په چار د میج مسلمانی ځانه ته مسلمان ویای چې میج د خپل زینه حسد لري کی بغض لري کی ایمان ته زئی په خالی کی خالی ایمان په پریږدي او بل پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ملي دي ولا تو حسدو تو سه یو بل سره حسد ما کوي ولا تو بعد یو بل سره بغض کی نامه کوي کون عباد الله اخوانا شی تو سه د الله د پر سره ورینه الله بندګون شي او سراورینا او پیغمبر اسلام ویلي دي چې ایاکم الحسد تو سه زنینا وسوتای د حسدنا فإن الحسد یاکل الحسنات کما تاکل النار الحطب داغه نکي داسې سوزي لکه يرته لرګای ور پوسه کا لرګای سول شي نو الله د مشتا ټول خبره مند عمل توفیق نصیب کو یا الله موږ ګناه معاف کړي حاضر مجمع شي چا قسم حاجات یا الله پیرای کې مشکلات یا الله خدا پاک په خوشي باندې یا الله بدل کې یا الله دې مش په ملک په دا وطن شي امن ورولې یا الله امن قائم دیم یا الله وګرځوي یا الله دې مش په حال باندې یا الله رحم وکي یا الله حکیم بل اور شهدا شوی دي پېښور شي خدا پاک شهادت په خپل دربار شي قابل منذر کې او یا الله خدا قبيله ته پسماندگان ته صبر جمیل نصیب کې داسې ظالمونه ظلم نه خدا مج وسوته یا الله مش په خپل ظالمون ما کې او یا الله د مشولینا خدا په خپل دربار شي قابل منذر کې کیم خلق جماعت شلوي جماعت ابودوي دینی مراکز ابودوي ته یا الله کرینا ابود کې او یا الله مشولینا په خپل دربار شي الله قابل منذر کې الحمدلله رب العالمین.